نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د الله پاک درې نومونه دي او په دې ترتیب او په دې ښودلې شوې طریقې باندې تاسو د الله پاک د درې نومونه ووایئ. انشاءالله العزیز ګارنټي زه درکوم الله پاک به تاسو ته مالداري درکړي، الله پاک به تاسو ته رزق درکړي، الله پاک به تاسو ته نوی کور درکړي، الله پاک به تاسو ته بهترین نه بهترین کاروبار محترمو دا به درکړي. تاسو ته مزدوري نه میلاویږي، دیاړي نه میلاویږي، خوږه مزدوري او دیاړي دا به الله پاک تاسو له درکړي. محترمو وظایفو دا ډېر زیات د کمال دي او ډېر زیات عجیبه دي. کم حلقه چې دا وظایف خپل کي د زړه نه کوي انشاءالله العزیز الله پاک به د تمامو خلکو مالي مشکلات دا به ختم کي. کو چېرته تاسو هم داسې یې چې د رزق په تنګسیا کې لګیا یې، دغرنګې تاسو باندې د رزق تنګسیا ده، کوشش وکړئ دا وظیفه وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تنګسیا مالدارۍ کې دا بدله کړي، الله پاک به ستاسو غریبي دا به ختمه کړي، الله پاک به ستاسو محتاجي دا به ختمه کړي، پرسکونه زندگی اعلی او بهترینه زندگی دا به درکړي تاسو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته. نبي کریم علیه الصلاة والسلام د الله پاک بنده او رسول دی. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده دا د مالدارۍ حوالې سره ده، د مال او دولت حوالې سره ده، د پیسو حوالې سره ده. چې کومه زنانه دا وظیفه کوي یا کوم نارینه دا وظیفه کوي انشاءالله العزیز الله پاک به دومره مالداره کړي چې دا انسان به حیرانه شي ورته. یاد ساتئ محترمو دا وظیفه صرف هغه څوک کولی شي چې کوم حلقه د الله پاک په خزانو باندې یقین شته، چې کوم حلقه راشي وسې وګوري او تجربې پکې په دې باندې مخکې نه ډېرې زیاتې تجربې شوي دي. که موږ د تجربې په نیت باندې کوو چې وشو کوونه شو ټیک ده، نه، مکمل اعتماد سره مکمل یقین سره د الله پاک نومونه دي که نه ګناهګاري کوس هم نو چې څومره ډېر د الله پاک ذکر کوو نو ثواب خو به راته میلاویږي او له ثواب سره سره به الله پاک ستاسو مسلې هم پرې حل کوي. شکر وباسئ تاسو رزق حل کوي، تاسو ذکر کوئ. شکر وباسئ د الله پاک نوم ستاسو په خوله باندې راځي. شکر وباسئ تاسو ذکر کوئ. د قرآن مجید آیاتونه تاسو ته وظیفه کې درکولی کېږي، د الله پاک نومونه تاسو ته وظیفه کې درکولی کېږي، تاسو دغه ذکر کوئ. بیا هم تاسو نه امیده کېږئ. ډېر کسان داسې وي چې هغوی کنځلې کوي، ډېر کسان داسې وي هغوی غیبت کوي، ډېر کسان داسې وي پردي حقونه وایي، قسمونه خوري، قرآنونه خوري او ستاسو په پاکه خوله باندې الله پاک خپل پاک نوم راولي او څومره زبردسته خبره ده. شکر ایستل پکار چې دومره لوی ذات نومونه زموږ او ستاسو پرې وړه خوله باندې راځي، دومره لوی ذات کلام قرآن مجید زما او ستا په خوله باندې راځي، دا زما او ستا لپاره ډېره غټه خبره ده. یاد ساتئ چې کله موږ یو پرې وایو الله، نو په دویم ځل چې موږ الله وایو نو لومبیا الله اکبر الله پاک واوري، الله الله واوري، نو ذکر دویم توفیق راکوي. که ته وظیفه کوې که نه او د الله پاک دا نومونه علي نو یو پرې دې ویلي نو الله پاک واورېدل، په دویم ځل الله پاک تعالی توفیق درکړو چې بنده ویې وایه ستا دا وظیفه کول مې خوښ دي. نو څه مو خوښه ده چې الله پاک زموږ او ستاسو د وظیفې د څومره په انتظار وي چې کله د یو انسان د وظیفې ټایم شي دا ونه کړي الله پاک محترم په انتظار وي. بنده په دې ټایم کې مونځ کوونه ونه کړو، په دې ټایم کې بنده تلاوت کوونه ونه کړو، په دې ټایم کې د بنده ذکر کوونه ونه کړو چې ولې یار څه چل شوی دی. نو لا تقنطوا من رحمت الله، الله پاک د رحمت نه مایوسه کېږي نه، دعا وکوئ، کوشش وکوئ. یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته څومره جوړوي، څومره دعاګانې کړې وي، څومره دعاګانې کړې وي، پیغمبر یار دنیا دعاګانې کړې وي. آخر کې الله پاک دوی پروردګاره زما دې بوډاوالي ته ګورې نه، تا ما له یوسف را نه کړو. الله پاک فرشتو ته چې پردې مرتې او خوا کې یوسف علیه السلام راولي وله. نو یاد ساتئ محترمو د زړه نه چې یو کار وشي د زړه نه الله پاک لازماً قبلوي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د الله پاک د یو دریو نومونو ده، دریو نومونه داسې دي یا غنیو یا فتاحو
یا رزاقو. अब تاسو 3001 پیری وای 3000 او یو پیر دا وای او دې سره سره 170 پیری آیت الکرسی وای او به د هغه نه بعد دعا وکي چې سم مشکل استا سم پریشانی وي د رزق وي د پیسو وي دا رنګ د دولت وي د کور وي نوکری وي د وړو د هرچی وي ان شاء الله عزیز تمام مسائل به الله پاک ختم کی تمام حاجات به الله پاک د پوره کی نو یا غنی د الله پاک نوم دی یا فتاح د الله پاک نوم دی او یا رزاق د الله پاک نوم دی یا غنیو اے مالدار کون کیا اے بے پرواہ ذات یا فتاح ہوں اے کلاوہن کیا سخت کارون لرا کلاوہن کیا آسانی راوستن کیا یا رزاق اے رزق ورکون کیا دا چې کله موږ 3000 او یو پیر وایو او سره آیت الکرسی یو سل او یو پیر وایو او به دغه نه بعد دعا وکړو خدای سره دعا چې الله پاک را باندې رحم راشي دا باندې ډیر زیات محتاج دی او د عزیز په صحیح مانو کې واړي تاسو یو پیرا صحیح دعا وکړئ ان شاء الله عزیز کامیابی او استاد خپل خپلې الله پاک خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته